بسم الله الرحمن الرحیم. زم جی عرفان دورانی تاسو ګورئ پیام خیبر دا ټیم په پیښور کې موجود یو. ډېر ښه شخصیت مونږ سره ناست دي راغلی یو آفس ته دیو سره به خبرې اترې کوو د موجوده حالاتو اقلا هم او د سیاسي حالاتو اقلا هم چې انګريز صاحب مونږ سره ناست دي سره خبرې اترې کوو. راځي چې خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ټیم پی ام خیبر د ټیم او د هغوی د ملګرو زه ډېر مشکور یم چې تاسو دلته کې تشریف راوړو او زموږ په مسایلو او زموږ په وسایلو باندې چې کوم موږ ته حالات جوړ دي سیاسي طور باندې معاشي طور باندې هغې باندې موږ یو بل سره خپل خیالات شیر کړو، خپل ناظرینو ته خپل اوریدونکو ته هغوی سره موږ خپل هغه خبره شیر کړو. نو زما تعلق چې کوم دی د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی، د ایکسپارټر جنرال سیکرټري او اوس موجوده وخت کې د مومن سیاسي اتحاد صدر نوم مې چې کوم دی جنګریز مومن دی. اصل کې مسله دا ده چې زه به د پارټا سره چونکې زما تعلق دی زه له مومن سره زما تعلق دی، نو دغه ځای په وسایلو په مسایلو به زه خبره کوم او سیاسي خبره تاسو په خپل ځای باندې وکړئ چې په سیاسي ډیول باندې هم خبره کوم. نو زه ټول نه مخکې چې کوم دی ستاسو په دې خبرو باندې د راتګ باندې زه شکریا ادا کوم. د اصل دا ده چې زمونږ په مومن سیاسي اتحاد چې کوم دی په دې راتلونکي 19 تاریخ باندې د ضلع مومن پریس کلب ته یو غټه قومي جرګه چې هغې ته ټول د صوبایي قیادت د هرې پارټۍ د پاکستان پیپلز پارټۍ این پی جماعت علماء اسلام جماعت اسلامی قومی وطن پارټي جماعت علماء اسلام او مسلم لیگ نون پی ټی آی ټول مشترکه تنظیم زموږ سیاسي هغې چې کوم زموږ جمله مسایل دي وسایل دي د هغې په باره کې چې کوم دی موږ سره کومې وعدې شوي دي د انضمام په ټایم کې چې هغه سرتاج عزیز کمیټۍ سپارشات دي یا 50 آئیني امندمنټ دی د هغې مطابق چې هغه آئیني تحفظ یې هغې ته ورکړی دی، نو د هغې د نه پوره کولو چې کوم دی او د اوسه پورې قبایل چې کوم دی هغه نفسي واټ کې ورته هغه 3% نه دی میلاو شوي. زموږ ته چې کوم هغه شپږ نکات دي سرتاج عزیز کمیټه چې کوم شپږ نکات کړي دي په هغې کې چې کوم دی بد څیزونه چې کوم دي یا کوم څیزونه دا دي چې هغې نه عوام ډډه کوي سایډ کوي هغه څیزونه یې را مخکې ته کړي دي. کالج یونیورسټي هسپتال روډ او وران کورونه یو مسله چې کوم دی هغلته حل نه شوه، نه په هغه نفسي کې چې کوم 3% زموږ روپۍ دي پیسې دي هغه موږ ته اضافي را نه کړي چې زما د ډاون ډسټرکټ سره چې کوم دی او زموږ هغه بیلنس برابر شي تر اوسه پورې دا څیزونه نشي. او کومې پیسې چې راغلي دي دلته مرکز ورکړي دي نو هغه لږ تاریخ ریکارډ کول پکار دي. هغه پیسې هم چې کوم دی هغه روپۍ هم چې کوم دی په ایکس پارټا کې یا په ضلع مومن کې یا په ایکس پارټا کې لګېدلي نه دي بلکې په ډاون ډسټرکټو کې لګېدلي دي او د دې پورې زه خبر یم چې په چاکوال کې هم لګېدلي دغه پیسې. نو دا ټولې مسلې مشکلات دي په دې حواله باندې موږ چې کوم دی بیا مومن چې کوم دی هغه یو داسې ضلع ده چې دا د دې رایټ او لیفټ دواړو سایډونو ته چې کوم دی یو خوا درې کابل دی بل خوا درې سوات دی، په هغې باندې یو باندې ورسره ډیم جوړ شوی دی چې د مومن په خوله کې دی او دویم باندې چې کوم دی مومن ډیم د دې ملک یو غټ پراجیکټ جوړیږي غټ ډیم جوړیږي. ډېره خبره ده په هغې نه چې کوم دی مومندو کې یو بجلی نشته. زما چې کوم 10% د کوم ضلع هغه دغه دی په ان اف سي کې رایلټي میلاویږي زمونږ په رایلټي هغه چې کوم دی د ورسک ډیم نه تر اوسه پورې مومنو ته میلاو شوی نه ده. د هغې په مسله هم ده یوه دا خبره هم ده لوکل باډیز انتخابات دلته کې شوي دي هغه مسله هم ده. بیا دویم چې کوم دی هلته زموږ د ټیکسونو چې کوم یو حالت روان دی خاص کر په ایکسپارټ او فاټا دواړو کې دوی دا وایي چې موږ صوبایي او مرکزي لیول باندې چې کوم ټیکسونه یې د هلته لګوو. د دې په حواله باندې زموږ دا جرګه ده د قومي او دغې به هم پکې پلس پوینټ دی چې یاره دا خبره به چې کوم دی په دې کې مخې ته راځي او د دې چې کوم دی قبایلو کې د اوسه پورې چا څه ورکړي نو الټه ټیکسونه اخلي. زه به دا ته یم چې شپږو کالو ماشوم چې کوم دی موږ د شپږو کالو ماشومان یو مطلب موږ
پاکستانیان شوي زموږ په 2018 کې انضمام شوی دی نو شپږ کالو کس چې کوم دی هغه به څنګه ټیکس ورکوي ماته هلته روزګار نشته ماته هلته کار نشته ماته هلته امن نشته دی دا ټولې مسلې دي په دې باندې چې کوم دی د ټیکسونو باره کې دا جرګه ډېره ضروري د اهمیت وړ خبره ده چې دا ټیکسونه چې کوم دی دا موږ د 10-15 کالو پورې کوشش ده وکړي ریاست چې د 10 کالو پورې موږ ټیکس فری زون وګرځوي او د دې ټوله انډسټري چې کومه ده هغه دلته کې راولي کوشش ده وکړي نیشنل او انټرنیشنل سرمایه‌دار او کارخانه‌دار راشي او دلته کې په ایکسپورټ کې کارخانې ولګي او بیا هم چې کوم دی موږ ته تجارتي چې کومې لارې دي خاص کر د په مومندو کې خبره کوم چې زموږ د مومندو ګوسړی روډ چې کوم دی د افغانستان ته ډېر نږدې دی لنډ دی سنټر ایشیا ته ډېر نږدې او لنډ دی دغه شان نور کومې هغه دي د انضمام مرج ایریاز چې دي په هغې چې کوم روډونه افغانستان ته ځي یا بل ځای ته افغانستان ته ځي یا سنټر ایشیا ته چې کوم روډونه دي دا خلاص کړی شي او دې ته د تجارت وسط ورکړی شي او د تجارت کولو لپاره خلاص کړی شي مطلب دا ډېر ضروري خبره ده د سره به زموږ معاشي حالت ښه کېږي زموږ چې کوم دی موږ به د هغوی د وسایلو نه فایده اخلو او هغوی به زموږ د وسایلو نه فایده اخلي نو دا یو ښه طریقه ده ښه کوشش دی دا ښه کول پکار دي چې دا روډونه کلیر شي واضح شي او دا خلاص شي موجوده جی دا حکومت چې پاکستان تحریک انصاف راغلی دینا د دې کارکردګۍ نه څه مطمئن زه د مومند سیاسي اتحاد د صدر په حیثیت باندې چونکې زه دا خبره کومه چې دا زما یو سیاسي کوېسچن به دا به تاسو سره په بله موقع باندې کومه اوس چونکې موږ چې د جرګې ته تیاری کوم نیولی دی نو په هغې کې موږ سره تحریک انصاف هم دی موږ دا کوشش کوو چې زموږ مرجر ایریا کې دا د سیاست نظر کېږي نه صوبایي تحریک انصاف دی په خپل ځای په سیاست کوي پیپلز پارټي دی په خپل ځای سیاست کوي یا مسلم لیگ نون دی په مرکزی حکومت په خپل ځای سیاست کوي ټول د دې لپاره یو جاینټ کمیټي جوړې کړی شي او زمونږ د مسایلو باندې چې کم دی په دې د مرکز او صوبه دی باندې د سیاست نه کوي زمونږ مسایل او وسایل دواړو ته دی وګوري وسایلو اختیار دی موږ لره زمونږ په ای چې زمونږ په دغه وسایلو زمونږ د قبایلو اختیاري او د مسایلو د حل کولو لپاره دواړه حکومتونه چې هغه تحریک انصاف حکومت هم دی او د مرکز کې د مسلم لیگ یا د پیپلز پارټۍ کوم حکومت دی عیني ودیري سره هغوی ټول د پرې خبره سوچ وکړي دا د سیاست شکار کوي نو دا چې کوم دی په کار ده چې موږ دغلته زمونږ د خبرو چې کوم دی یو مشترکه موږ دا کوشش کوو چې زمونږ محرومین ډېرې زیاتې دي نو موږ د دې محرومیانو نه بچو ساتي او د دې لپاره چې کوم دی موږ ته د اکسو شي نو دغه باندې چې کوم دی مکمل ایجنډا موږ جوړه کړې ده چې هغه د آئین لاندې زموږ ډیمانډ دي هغه د حکومت نه دي هغه د پارلمان نه دي د سټیک هولډرز نه دي هغه دلته کې چې کوم دی امن او امان مسله ده د ادارو نه دي د سیکورټي فورسز نه دي او د انتظامیه نه دي څومره چې دي نو دا خبرې چې کوم دی هغه موږ د هغې یو اعلامیه ایجنډا موږ جوړه کړې ده انشاءالله او په ګیره تاریخ کوم دی د قومي مشران د صوبې او د ضلعي چې کوم مشران د سیاسي اتحاد او نور قومي مشران د انټلیکچوال دي انشاءالله په هغې باندې به پوره ډسکشن کېږي او د هغې نه به یو ښه ریزلټ یو ښه وی اوټ کېږي او یو ښه میسیج به د کنوی کېږي انشاءالله چې هغه به د ټولو بیانیه جوړو انشاءالله موږ د صوبې د قیادت هم او هغه د موږ د مرکزي قیادت هم چې دا بیانیه زموږ مشترکه شي او زموږ په دې مسایلو او هغه موږ د حکومت بالا یا د اقتدار کوونکو ته یا د سټیک هولډر مخې ته موږ هغه کیدو او هغه ته راولو مننه جی صحیح